ما هو الصریح د ما هو الصریح د چانه د نور ملياننا بدل شو بلکې د ما هو الضمني او ما هو السب ما هو بالكنايه ما هو اجا رفض رجل الكنايه هغه برابر شو د چا د ما هو الصریح د چا سره نتا خلقو صریحا یو کار کاو تا کار ضمنن کو او کنایتن دیو دا ولې دا هیڅ جواب نه دی وجه دا ده په کنایه کې به او په چش کې په ضمني شي کې به ستاسو دې سترشي څه شي او دا کتابونه د متون چې لن متون او لن عبارتونه پوښې ته هغه کناوي دا لن متون او لن څه عبارتونه د علماء ته درسي نظامي څه وره نو دې لپاره چې مازغه تعریف ستړي شي او د نری اشارات او نری ضمني خبره دې ته ډېر رسیدي شي دې لپاره ځکه پوښې دې وزنه خبره خلک وي مړه پوښې د تزمولیان سره د مزغو قدر نه وي دا وسر د کاغذ او د صحیح قدر وو پوښې هغه کوم استعمال وره خو مزغه خلکو ډېر استعمال دي وي هغه سره د مزغو وي د کاغذ او د صحیح قدر سره خو د خلکو د مزغو قدر سره نه زم دا خبره چې مکه الټکه هغه سره د مزغو قدر چې مزغه جوړ خبره تورسي او مزغو کې تیزی پیدا شي پوښې کنه شي نو کوم فوجي چې هغه اول سر له خلاله لټای دکینه او هغه ته مزو خوراکونه تکینه عیاشي تکینه تر سبا جنگ نشي کولای ها جنگ به هغه فوجي کوي چې هغه ته په غرونو په سمونو په منډو باندې ستره کې په هغه یاد هغه تربیت وکي پوښ په هغه مشغول وکي هغه خلک به جنگ کولای شي صحیح کنه او چې څوک همیشه برنټ نه شي برنټ پوښ غوښي ورشي او غنم دې ته نشي خلقونه به جنگ تمام ساتي او مولانا شرط صفا عبارتونه واضحه ځای سره راځي او جوړ عبارت ته چرته د داخل نشي نو کوم خلک چې نن د دې درس نظامي شو نو خو کړو کنه پای کې پکې ناراضونه وخه دیوځه دی وهي ابلغ وهي سو دا کنایا دا ډیر بلاغت او ډیر احسن ده من الصریح د صریحنا نو کوم کار ما ته ورته چې خلکو صراحتن کو صریحن کو کار ده په هغه طریقې سره کو چې هغه ډیر ابلغ یعنی دیو کار په ډیر ابلغ طریقې سره احسن طریقې سره کو او نو خلکو ما په ابلغ او په احسن سره کو نو ما هو الابلغ ما هو الاحسن خو څنګه ما هو غیر ابلغ غیر احسن دومره کوم خلاص چې په دینه پوهیدا پوښښ شي بسم الله شريل لنا بالضرورت دا اوس کې دغه اوس ګوره کنه الله پاک دی مخه دا الضرورت لو يقتسمان ترجمه خدا وکنه حسي اخلي هر یو د تصور تصدیق نه چانه حسي اخلي الضرورت تصور تصديق هم ضرورت نه شي اخلي والاكتساب بالنظر او الاكتساب بالنظر نوم دونه شي اخلي هذه خارج ترجمه شو ٹھیک په دې موږ بل د ضرورت یو راغلی څه نشته بزر دې زمانہ دا اغستل د دې دوانو ان تصور تصدیق حسي د چانه اصل د ضرورت اقسام نه دا حسي اغستل جدي به ضرورت دا بدیهی خبره ده سره دا امر بدیهی امر ده دا حسي اغستل په دې باندې د استدلال په ضرورت نشته چې دلیل په طرف کړی شي په دې باندې اقامت البرهان ته ضرورت نشته څه او سلم ولا دلته چې دا چې وایي کنه نو هغه څه وایي هغه ول دلیل وایي چې څه دلیل په دې خبره چې دا تقسیمېږي پوښه به د دوره تسلسل خبره کوي پوښه کوم څه څو خبره کوي سلم ولا هغه د دوره څه خبره کوي تسلسل ولکه دا دغه شي نه مش دوره تسلسل وش کوم څه نو دلته ودلنا اس دلیل ته ضرورت نشته دا خبره چې دا تصور او تصدیق دونه هیڅ ضرورت التزام نه او دا هیڅ اصل خو ته موږ ویلو کنه چې دا پوښي په ظاهر کې خو تقسیم د چا شو د ضرورت او د اکتساب شو چاته تصور او تصدیق ده خو په حقیقت کې څه شو نو حقیقي خبره چې کومه ده کومه ته چې کنه په بلاغت او په ډېر فصاحت سره
په بلاغت سره د بیان کا اصله چې تصور او تصدیق په دوه قسمه نه بدیهی او برسول ده نو خبر راځي چې دا تقسیم د تصور او تصدیق بدیهی او نظری ته دا تجشم د استدلال ته محتاج نه ده چې سره په دې کې د دلیل بیانولو او د برهان د قائمولو پوښتنه تکلیف پورته کیږي دې تکلیف ته به ضرورت نشته او دا خبره بدیهی ده كذا كش قوله بضرورة إشارة إلى أن هذه القسمة لله إشارة دا إشارة ديتا دا قسمة شده كم قسمة دا تقسيم نزول تصديق بديهي مزيدا بديهية دا تقسيم بديهي لا يحتاج لا محتاج دا تقسيم إلى تجشم الاستدلال تكليف بروتوكول دا شاتا دا استدلال أو دا طلب دا دليل استدلال والدليل شو ما يضرر كنا وش طلب دا دليل كول ديت محتاجة مليه كما ارتكبه القوم لقد دي ارتكاب قوم كله شكر له كما ارتكبه القوم لقد دي قوم جي دا ارتكاب كله قوم دا کار كله كنا ودي ضرورته نشتا كما ارتكبه القوم ما تصنع لك صاحب سلم يا دا غرنو هو دا شكار كله ها پوشي دا خبره من يغو دليل ويله بنا تجشم رنز پورته کوله تجشم لاندې کله رنج کشیدل څو رنج کشیدل غیر دې من تکلیف پورته کول ضرورت نشته وذلك لان اذا رجعنا الى وجداننا ما تقول بیا تطفل چې دا دغه دا عقد وکړي دا بدیهی ده خو بدیهیات چې کوم ده کنه بدیهیات هغه ډېر قسمونه دي بدیهی په څو قسمه ده په شپږ قسمه اوس په دې کتاب کې جوړي څو قسمه وایي زه تاسو راوړم ها وایي شپږ قسمه بدیهی جوړي دا راوړي دا نو یې کنه وایي په دې کې اولیات مشاهدات تجربيات حدسيات متواترات فطريات دا اولیات نه اولیات او په دې کې بیا راځي دغه ته دوه قسم راځي دا دغه نه اسی رستو بدیهیات په شپږ قسم نه دي خو یقینیات په شپږ قسم دي څو او کنه وای قیاس یا برهانی دي یا برهانی دي برهانی قیاس دي يتألف من اليقينيات جامع جوړي په کتاب په اخر کې راځي قیاس او یقینیات چې دي هغه شپږ قسم دي یو په یقینیاتو کې اولیات دي یو په یقینیاتو څو دي اولیات دي کنه پوښې په خو دویم په دې کې به مشاهدات دي مثلا مشاهدات تیم په کې څو تجربيات څلورم په کې حدثيات او پنځم په کې متواترات دي شپږم په کې فطريات دي نو دا مشاهدات نه مشاهدات دې به د دوه قسمه کړي یو مشاهدات وتنقسم دا مشاهدات په دوه قسم دي یو مشاهدات بالحس الظاهر دي هي حسيات یو مشاهدات بالحس الباطن دي هي وجدانيات من دلته دا تاسو کې جدا کم یو دي بریو خدي پوښې به نو د مشاهدات په قسم دي او مشاهدات کې بیا کم یو دي هغه مشاهدات بالحس الظاهر دي او مشاهدات بالحس الباطن دي بیا مشاهدات بالحس الباطن دي او مشاهدات بالحس الباطن موږ څه وجدانيات دیم د وجدانيات د قسم نه جوړي وجدانيات دې کنه د کلمه غوتن شو شو لغه دا د دلیل قائل دوشته کو د څه تاسو باندې نجد ذلك في انفسنا او بس سره وګورئ زه وګورم هغه دلیل د برهان قائمولو په چل نه پوي برهان دلیل څه ته راځي دا واسطه دلیل څه ته نتیجه ده په دې خبر نه پوي دا غوړو کې به وځي شه لیونم وګه نور بس نه پوي ولګه پوي اخو بیا هغه راځي چې چانه باندې هر شی هغه په خوراک شی هغه بزن نشي دښه شو د خوراک شی او ځان وسکه ځان وترسي دې نو ما ته په لاس ورته چې پر له چې ډوډۍ په لاس ورته کوي مغزي او دیو جنا کوي په وړو د مجانین خبرونه شو حتی چې حیوانات نه نور حیوانات ان چې وګی شي هغه بس سره چې وګی شي څه شي څه کوي بس چې شمو می چې خدا خپل پر دې بګنه ګوري چې الله زما وټه ده پر دې وټه دا واخه زموږ خپل لیک پر دې دا قوت د قصر تعالی سره قوت نه ده پوښتنه
پوښه نو بس هغه خو به شین بوټه ګوري او د ګړنګ په سر غړي هاي دا انسان ته مو انسان کله غشي کنه خنن بند ګوري خو بس حلال او حرام پکې نه ګوري په شین بوټه چې نه د ګړنګ په سر غړي پیری شي نو دوی دا کوم یو قسم شو دا د وجدانيات المشاهدات بالحس الباطن چې وجدانيات لأن إذا رجعنا إلى وجداننا من خپل وجدان ته رجوع نو وجدنا من التصورات نو دا چې خبر نه ده چې دلایل قائمون ومن بیا عموم د تصوراتنا ما هو حاصل لنا بلا نظر ست تصورات د شتا چې موږ به نظر به د دلیلنا لکه اړیکې نظر ضرورت نه نظر ما تاسو د ترتیب او اوس په تعریف روان دي وملاحظ المعقول لتحصيل المجهول طبعا والشبه او حاصل بلا نظر كتصور الحرارة والبرودة لكن تصور تشاشو الحرارة والبرودة ومنهما ما هو حاصل بالنظر او زين هذا حاصل بجاسرة فنظر ايه لن لا تصور بطو قسمه لو هذا حاصل بلا نظر لو هذا حاصل بنظرين دونشو الحرارة والبرودة كم يوضي مثالي بشو هذا چا پارشو ها بدیهی کنا چې بلا نظر ده حرارت او برودت کې راغلي ورته ها ورته او معصوم وموي مریا به مریا کی وي پوجي شوشتي پوجي په شوشتي چې رفيق دې اخلا هوي په ګرمولو کې بس ته په کرامت به مرګ ګرمي کی وي پوجي نه په دې په نظر کوي په نظر کوي نظر او ترتیب امور معلومات امور معلومات ترتیب ورګي پر چې دا ورسې ځای مشغول ته په دې څه کوي ومنها ما هو حاصل بالنظر والفكر زين التصورات چې حاصل دي په نظر او فکر سره كتصور حقيقة الملكه لکه تصور د حقیقت ملک د فرشته شو بیا موږ علماء به تعریف کړل کنه پوښښ په چاره سره دغه دا یو انسان او فرشته پوښښ کنه شي په او بل څه ها او موږ جسم نوراني جسم ناري نشوي کنه جسم ناري جسم فرشته جسم نوري يتشكل باشكال مختلفه هذا بل جسم ناري يتشكل باشكال مختلفه وقد تدعشوها تصورت تعقد شو جسم الماء جوهر خطر صح جوهر نوراني يتشكل باشكال مختلفه وهذا بل جوهر ناري جن كنا یو جوهر ناری ده يتشكل باشكال مختلفه الجوهر تو جسم متنشئ تشوي وكذا من التصديقات على كسن خبره په تصوراتو کې شو دوه قسمه تصور شو بديهي او نظري یو حاصل ده بنظرين او حاصل ده بدون نظرين دا شان التصديق هم دوه قسمه ده یو حاصل ده بنظرين یو حاصل ده بدون نظرين خبر وجي ما وكذا من التصديقات ما غير يحصل بلا نظر شحسي بيد نظرنا التصديق بأن الشمس مشرقة لك تصديق ببديت النور مشرقة والنار محرقة ايه نور رناكي اور سكي راسي ذلك فديك الشك ديك فكرة ضرورت نشتا جي ترتيب إقامة ترتيب قائم ورد ضرورت نشتا تكشفي او نور خطر لك بدا سكون النور او اور سيزل كي لغتا وطاو مزديك پوشا جو دليل ضرورت نشتا بس بدا تقبرا وخيش سيزل كوم كنا اوي هو مكة بسناشة ومنها ما يحصل بلا نظر بالنظر ومنها ما يحصل بالنظر كالتصديق بأن العالم حادث من ذلك الترتيب قائمون ولا عالم حادث ته سخلك دي شوي عالم قديم ده الدماغ خراب شيء سوي هذا غير پر دليل وي او دليل سوي وي كتم وانا ولأنه مستغن عن المؤثر وكل مستغن عن المؤثر قديم فالعالم قديم تشوي هم دليل سواء كبرى نتيجة وسته دي خوا خدم دا حدوث دا عالم ولا وي وإنانا العالم حادث ولأن العالم متغير لأن العالم وكل متغير حادث وكل متغير صح نتيجة روة حادث حد وسط بإسقاط حد وسط سر پوشف حد وسط متكررات وينا هذه كاك تسبب فالعالم حادث أنا قصد دين دليل ويغم دليل كم دليل سيدي ويجي دا خدم دا عالم ولا دا وارا ترتيب غلط سينا له پوشف وسبرا شيء وقد يقع فيه الخطأ خطأ باقي واقع شو أظن بلي خطأ نشنا لمن صغرام سيدا كبرام حتى
دلیل په اعتبار د صحت د مقدمات سره صغرا هم صحیح ده صغرا هم صحیح ده عالم متغیر نه هم کوم عالم متغیر پوش عالم متغیر د په صورت کې څه متغیر راځي مخکې څنګه وسنه شو ول جنګونو اول روغون امن او امان به جنګونو شروع شو او جنګونو لاړو بیا امن او امان ټیک شو بیا امن او امان نه روغ سات راځي به خلکو پوښښ کوي نو بیا ګورسه کو اوس دا ورځ باران نو بالکل نو کنه څومره ګرمو په باران نشو هر ورځ یو باران کیږي د خیر سره خو قصه دا سره نو کله اول اسپرله کله خزان راشي کله اول اسپرله کله خزان راشي کله نور کله وریل کله باران راشي کله شپه او کله ورځ دا خبر دی کله اول اسپرله کله خزان راشي کله نور کله وریل کله باران دی الله کله اول اسپرله کله خزان راشي کله اوه کله جمع په انسان راشي کله نور کله وریل کله باران دی الله دوی تعالی رفائی دا تغییر تعلیم دی تشو کله شپه او کله ورځ ما خام سحر وینما تغییر نه کله خفه کله خوشحاله خپل ذکر وینما کله را خوشحاله ګرځي او دین ورسوک تغییر رام سوک وجه کم اشکخته سوک طوفان دی الله دوی تعالی رفائی دی لوی نشان دی الله تشو لکه مطلب دا چې دنیا سره دا تغیراتونه عبارت ده دا دنیا وا دغه خوري دا خوري کوټې ورشه سل کاله مخکې او دا څومره انسانان چې اوس دي تقریبا دی یوم نو سل کاله پسې کوا دا چې دا غونډه جنګونه وکړي ورشه په اوري دا به یو تنم نه خلک بنور باندې اوري نسکه نو مطلب چې العالم متغير او كل متغير حادث غرف كار وسعاو بسلاشه پور بچا بسلاشه اقدم على معلومه او داغه دلیل اوکا تحقیق وکا تفتیش وکا جدا سدي نو هم دلیل ویل دا خو دونه صحیح نشي کېږي ولا هو خطا ولی او صغرا سي او لان العالم مستغنى عن المؤثر كل مستغنى مؤثر قديم ده كبره صحيح وصغرا ولا عالم مستغني مؤثر مو تاسو کوم چې د څه شي ته ما توخه پوښتنه چې به د جوړون کې جوړ په جوړون کې شي ټوپای ته ګوره کمی سری ته ګوره پرتوب ته ګوره برستنی ته ګوره تی پای ته ګوره سپیکر ته ګوره دی ماشين ته ګوره دی کوم چې د جمعه ته ګوره دا مدرسه یو شی ته ما ته وایي چې به د جوړون کې جوړ څنګه تعالی د عالم د کوم د دم دا نو شریکه د به جوړون کې څه څنګه شو ٹھیک شو اکته نه جوړون کې ته نه په خپل سترګو په نظر نه نو دې ځنه دا وینا پوښي د ځنه ګوره د دې نه هغه خپل فکر ورسوه وشه کنه نو دا خبره صحیح ده چې د دې اخاذ دا واغه صغرا شو غلطه قامت د خطای د دلیل بنا په خطای چا باندې د دلیل باندې مقدمه خرابه دې دمه دا ویل والصانع موجود نو دا نظریه ده صانع موجود ده صانع موجود ده دلیل ولا واخه ولأن الصانع مؤثر في المصنوع الموجود ده صورة ما تقولها صحيح لأن الصانع مؤثر في المصنوع الموجود وكل مؤثر في المصنوع الموجود موجود فالصانع موجود الصانع موجود ده لكن ده مؤثر ده في المصنوع موجود كده جدا جهان ده او هر مؤثر في المصنوع موجود كده خبره موجودي لكن ده خبره موجود نه بل بس وجود الصورة خبرات وانا سيدي كده فالصانع موجود تمام پوښتنه بسلاشه قوله ملاحظه المعقول دای بیا استم کړه التول اکتساب بالنظر والاکتساب ده بالنظر نه اکتساب ما تاسو ته کنه اکتساب اوره دلته اکتساب نه اکتساب مراد دي په جوارح عمل بالجوارح اکتساب عبارت وي چې شته عمل بالجوارح هذا عمل د اکتساب سره بالنظر ده اکتساب عمل بالجوارح نه ده عمل بالنظر ده اکتساب نه ده عمل کوم عمل ده فکر عمل ده فکر عمل څوک ده دی د ملاحظه
د نظر تعریف څه په تعریف کوي خلک اوس آسان تعریف کوي ترتیب د ورکچاله معلوماتونه ترتیب ورکول خپل معلوماتونه د پاره جوړه څه چاته چې د شي راځي کوم دی مشغول ته د کوم ما تاسو ویلو کنه نو حدوث د عالم ته ځان وسو چشته نو موږ سره معلومات شته یو معلوم دی ان العالم متغير بل كل متغير شيء حادث دا موږ معلوم دي نو دې موږ ترتیب ورکو صغرا مخکې کبرا ورستوکړه نو څونه مجهول تشو ته مجهول فالعالم حادث يعني نو تاسو خبره کوه نو دې انا کدا مشهور عبارت درګه حدول کوي وای وهو ملاحظه المعقول ملاحظه دقه بمعنى شامل ايه هغه ترتیب ذهني شوف او دا تفسیر بده په توجه النفس څه وږي او څنګه د مراد ما تاسو نه چې اکتساب بالنظر ده نظرنا تکار عقل ده کار د نفس ناطقه ده نو توجه د نفس ناطقه ده كم طرف تجي المعقول هذه مراد معلومه شو جاته شو لكن امور معلومه مثلا د پاره د ثبوت د اثبات د حدوث د عالم سو اول سو العالم متغير ده معلوم ده اول سو وكل متغير حادث ده بل معلوم ده نه معقول دقه شو خاص معقول مصداق په مثال کې څوک شو متغير وكل مدان او دا ترتیب څوک شو دا ترتیب ورکول یعنی صغرا مشکول کبرا استقول او صغرا کبرا کې موضوع محمول سازول جوړول دا ملاحظه معقول شو کنه دا ملاحظه شو ملاحظه ما څه تفسیر کو توجه النفس دا صرف دا کار تکه دی معلوم کې ګوتی وهي پوښې د ترتیب ورکه توجه نفس ته متوجه کې ولی لتحصيل المجهول لپاره تحصيل د چا کته شرح ته کوشه وهو ملاحظه المعقول دا هو برمتن کې کنه هو زمي چا درا دي اي نظره نو تعین مرجع څه او بیا رسو بسرعه ملاحظه وتوجه النفس دا څه تفسیر شو د ملاحظه او مراد نفس اعتقاد نقطه دې قال لي كم طرف التوجه ده نفس متوجه كان كم طرف نحو الامر المعلوم نحو الامر فطرفت امر معلوم منه فطرفت چا او معلوم ما مصداق خو په مثال مشهور کې عالم متغیر کوم او دا امر سره وروسته دا سره موصوف راوځي معلوم نه پر څه وړیا صفت ته کنه موصوف وړي الامر لتحصيل امر غير معلوم لتحصيل خط بدل کېو کنه او المجهول تفسير بشاسره غير معلوم سره او امرين سره مخکې راوځي د پاره دي چې صفت بلا موصوف نشي صفت بلا نه موصوف راوځي دا نفس تعریف شوی ما ترتیب امور معلومه مقصد شو ها وشاویږي وایي خلق یو شان تعریف کړ ترتیب امور معلومه دي اته ایسو ملاحظ المعقول تعریف البدل څه ضرورت ته پوښې په یو نه عنوان جديد عنوان اختیارولو کې پوښې د ما هو المشهور نو دل کول بيد سن نقطه خاصه پوښې داخله خطای کی حساب ہے څومره پوښې وای دول داو دی ګورځي هغه عدل چې هغه بلا دلیل هغه عدل کار خطایي ازمانه عدل د په دلیل بنا ده فلوجي وفي العدول عن لفظ المعلوم طول تعریف کې خود نور صدانشته اصل کې دا معقول لفظ ویل نو زين له ملاحظات ترتیب وشه ترتیب ذهني نه مګر ملاحظه ده کنه او الفاظ ته ودا معلوم به يسوي معقول څنګه دې په تلې وي چې دا معلوم به ما معقول او رسو بیا تحصیل مجهول هغه مویدی مو وي او ملاحظه او ترتیب وشه شو خبر بچا کې شو معقول دا اختیارات د لفظ معقول پر خدای د لفظ معلوم وره دې په دې کې درې نقطې دي مثلا خلک یو مې هم بډې را زيونه دونه درې وای مدته وکړ ويولا نقطه سرجي وفي العدول عن لفظ المعلوم او په مخاله ولکه عدول کې د لفظ معلوم نه الى المعقول فوائد په دې کې څو فائدې دي هغه موږ شمارلې دي منها زين داوي فوائدنا التحرز عن الاستعمال اللفظ المشترك في التعريف ماذا ده تعريف د نظر پوښه په تعریفات کو الفاظ مشترکه چې کوم دي نه علم لفظ کوم دي د مشترک ته په دوه معنی یو معنا چې کوم دي هغه څه د صورت حاصله من الشيء اندلاک او بل
دې ته ملم نفس صورت چې دې ته راځي ته ملم ٹھیک ده او د زید صورت راغی بکر صورت راغی دیوال صورت راغی صورت حاضر نشي اندلا یو علم چې کوم دې په معنا د یقین باندې راځي چې معنی یقین اما تاسو اعتقاد جازمه ثابته مطابق له دې علم اصل علم خو یقین دی شک وسیله او دا ته وي نو په څه معنی کې مشترک شو نو لفظ مشترک علم لفظ نه استعمالو ای به معقول ځکه لفظ مشترک نظام بچو تحرز اللفظ مشترك في التعريف لأن لكل فإن العلم مشترك بين السلطة علم الشيء عند العقل والاعتقاد الجازم المطابق للواقع يعني بإطلاق ومنها التنبيه على أن الفكر إنما يجي في المعقولات ما تقول إيه بل قول كنا معلومات شي كم ده كنا معلوم أما الجزم كده شامل الكلهم كده كليات جزئيات طولة معلومات حالانکه جزئیات نه جزئیات په جزئیات کم جزئیات څه خبره کوم جزئیات کنه جزئیات مادیه ګور به ځان پوهه ځان خبره باندې پوهه لفظ د معقولات شامل دی امور کلیه او جزئیه او غیر مادیه ته څو لفظ د معقول اطلاق پچا کی په کلیاتو کیږي او په جزئیات او غیر مادیه باندې کی ٹھیک شو جزئیات څه شي معقولات کلیات ته یا جزئیات غیر مادیه ٹھیک شو هاوی جماوی خو یو مذهب باندې شي دغه یو مذهب څه شو چې د دې اطلاق په کلیات او په چا باندې په جزئیات او غیر مادیه باندې کیږي او جزئیات مادیه باندې هم کیږي په بل مذهب باندې په چا ټیک شو نو دا ولګید کنه چې په دغه دوه مذهب څو مذهب پکې نو ګور ځم اخا نو بهرحال دا معقولات لفظ چې دی کنه د معقولات لفظ نو دا معقولات لفظ دا پیغه دا چې دا پیغه دا چې دغه چې دی کنه دا فکر دا بچا کې چلیږي یوازې په معقولات په جزئیاتو کې بالکل کار کوي یعنی مطلب دا دی چې دا موږ چې کوم امور معلومات چې اگر صحیح موږ مجهول ده دا یوازې کلیات دا صحیح یوازې کلیات دی بس او لفظ د معلوماتو په ټولو توځي معلومه کلیت ته موږ جزئي مادي ته موږ غیر مادي ته لفظ د علم مناسب شو لفظ د علم د ویل نه ټولو توځي ټول مطلب دا معلومات چې سره مجهولات ترسي دا هر یو کې دي شي دا به معلوم مونږ ته دی حالانکه هر شخص نشي کېږي جزئیات د سر نشي کوم د چې څه نشي کول ها پوه شئ کوم شي تنظیم نه څه څه لفظ د چاوي او ټیک ته چې په لفظ د معقولات کې مذهبونه شته په بهر حال مذهبونه پکې شته په چا کې انا مذهبونه شته او معلوم کې هغه اطلاق ټول ته شامل نه کړي دا څه کوي ويقول منها التنبيه لأن الفكر إنما يجري في المعقولات شامل بشكل فكر بجاركي يوازي معقولاته يعني بأمور كلية وكي بشكل المعقولات تفسير بأمور كلية وسوا الحاصلة في العقل دون الأمور الجزئية ده بأمور جاكي لأن يقول لي مادية كان أو غيرها فإن الجزئية تكشف ده هو باب الخبر ما تقول جاي دي وجهنا ده دغوك ده يعني يصير معقول له في استعمال ذكي استعمال معلومات کلیات د مرزي جزئیات ماديه او غیر مطلوبه ورزي او دا غرض دا چې څوک متعین کوي یوازې کلیات نه غیر پر لفظ معقولات پېشته ٹھیک شو او بیا هم څنګه په لفظ معقول کې پکې ته څو مذهبونه ماته ستنه څو مذهبونه پکې یو مذهب باندې خو جزئي ماده ته نشاملي چا شاملي او غیر ما یو په مذهب باندې لفظ معقول چا شاملي غیر مادي ته شاملي چا شاملي نو کلی سره وایي کلی او جزء غیر مادي شاملي څه شو کلی
او جزئی غیر مادي په بل مازه باندې کلی ته شاملېږي جزئی مادي ته او جزئی غیر مادي ته نو د بیا چون کې څه څه كم اطلاقي کیږي اول ما زمانه په جزئیات مادي او غیر مادي په ټول باندې کیږي ٹھیک شو نو د دې د بدل بس معقول تفسیر کو علم الکلیه الحصره کنه صرف امور کلیه دلته مراد معقولات امور کلیه دي ښه ٹھیک شو دون الامور الجزئيه وصلت امور الجزئيه ولي هغه ولي په منه مجهول تسره نشي راځي په امور الجزئيه ترتیب زي ورکی کنه او هغه څنګه ورسې مجهول ته وینا نه فإن الجزئيه لا يكون كاسبا ولا مكتسبا هغه نه کاسب کېدای شي نو څه مکتسب کېدای شي وجدا جزئي فانی دي جزئي څه فانی دي او په کار چې کوم علم کوم چې راغی کنه موشي هغه محدود دي په علوم کې دي نه باز نه کیږي جزئي کاسب او مکتسب جګه استاد دا خبره شته کنه جزئي کاسب مکتسب مشکل دا خبره دلته اوس نه کوم ښه دا چلته دلته کې وزن نه متره کنه سلم کې چې کوم دي درځي ښه سلام کې او حب درجه تفسيري بحث پوښي پوښي چې المعرف لا يكون جزئي المعرف چې ده بقاسم معرف چې کوم ده بجزئي شي څه شي کېږي هذا الجزئي لا يكون قاسما متصل نه هل تبدل الويخه ومنها او درېمه فائدہ چې دی آیت د سجع ده آیت چاله سمد لو ارترست مجهول دی کنه نو مخکې څه کو معقول کو ځونه برابر شي اگر ته معلومه وای کنه نو الته بلام نه دلته بيمشي قوله برمتن كده كده وقد يقع فيه الخطأ کله په دې کې خطای واقع کیږي څه واقع کیږي کله په دې کې خطای واقع کیږي دا دریم مقدمه ده دریم مقدمه ده دا مقدمات ثلاثون چې هغه يخودل دي بیان کړی دي مصنف د پاره د چا د بیان د حاجت ال المنطقه اوله مقدمه سو تقسیم د علم تصور او تصدیق تا دغه تصور تصدیق تقسیم چا ده بدیهه او نظریه تا دریم مقدمه وقد يقع فيه الخطا دا نظر چې دا په ملاحظه المعقول سره موږ مفسر کو تفسیر وشو دا چې ده کله کله پدې کې او دې د ضرورت څخه به قد يقع فيه الخطا توکل دا چې اول ته تقسیم وکړو ٹھیک ده تصور او تصدیق په دوه منه ما چې علم په دوه قسمه تصور تصدیق منه ما چې هو واحد د تصور تصدیق نسوق دی منه ما چې بد نظری محتاج للنظر منه ما چې نظر څه ته وي ترتیب امور معلومه نیه ملاحظه المعقوله کنه لیکن چې څومره ترتیبونه په دنیا کې دي ټول په حق دي ټول سری یو هم ترتیب پکې په حق او په باطل نشتا نو چې ټول ترتیب څومره ترتیبونه چې دي وانه حق شو یو پکې خطا او غلط نشو مستحا منطق ته به ضرورت پاتې نشو ځکه ته یو قانون په کار دی چې هغه د غلطۍ نه د ترتیب بچي نو د غلطۍ نه ترتیب ولا بچي چې په دې غلط ترتیب کې غلطي واقع کیږي زنه سر نه مرام نه چې په دې غلط ترتیب کې څو غلطي دی واقع شي دا خو دا چا د لوړو خلکو د خله خبرې دي پښ دې غلطي نشته ځه مرام ډېر دا وایي نه که چې ټول ترتیب په حق وې یو ترتیب هم کې غلطي نه وې نو بیا خو په ټیک ته چې منطق او قانون ته ضرورت زمونږ نه و چې هغه عاصم عن الخطا شي خو پیغه دا چې وقد يقع فيه الخطا قد وي دغه چې بیا هم انسان له خدای پاک عقل ورکړل انسان له خدای پاک سوچ ورکړل څوم انسان له خدای پاک کنه فطرت ورکړل او هغه هم یو هدف پورې د سلامتیا ذمہ وار دی غلطۍ نه د بچکولو متکفل دی څو د انسان نه څخه ده پورې نو دی وجنه غلطۍ نه هیږي خو پوښې په
سره هغه انساني خپل د کوشش کوي چې د غلطۍ نه بچم همیشه چې انسان یو کوشش کوي د غلطۍ نه د بچ کېدو کوشش کوي او بیا هم قد يقع قد داخل کو مظالمه نه کله کله به غلطي خو واقع کیږي نو کله کله غلطي چې واقع کیږي قد چې داخل کو مظالمه نه پر تقلیل لږه کنه نه غیر پر واست شي نو غلطي واقع کیږي اوري نو پس بیا احتیج الى قانون پناه واجب نو پس احتیاج چې کوم دی قانون ته یاسم عنه یاسم چاغه بچکولو کې عنه د دې عنه د مې خطا تر لري خطا تا چې دې خطا نه بچ کی پوښ فل فکر دا فل فکر متعلق بچا پره مضمون الواقع فی الفکر ها خطای چې واقع نه بچا کیږي په فکر کې فکر څه دی ترتیب هم په دې ترتیب وشره هغه نه بچ کول ته راشو اوس په دې کې یو سره را پاسه ورفع رأسه سره را پورته کو فقال لما قد يقع فيه الخطأ ولذلك كلا كلا خطأ يقولي أنه خطأ نواقعي إذا فقد تخامخ مدعي دا عدم يقول تخامخ وفوشفه دا وقوع الخطأ قائله نفهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين راولي دليل في تجدين تشمع دليل لور فدير كلا كلا دا وقوع الخطأ في الفكر دا مدعوة پوښه دا دعوه به ځانو باندې چې دې پرته دلیل پېښ کړي پوښه چې خدای واقعي کړي نو کته شارح وس بدلیل شارح سوی بدلیل په دې دلیل سره اوره کنه په دې دلیل سره دلیل څه جوړ کچرتا خدای واقعي نشي ما دا ګور دلیل قیاسي څه نه جوړ کچرتا تمام ترتیبات تمام انظار تمام افکار سشي صحیح شي پوښت تمام افکار تمام انظار صحیح نه دي یو نیم پکې څه هغه خطا ده ضرور به ضرور ولیکه تمام پوښت په که تمام چې کوم دې څومره انظار دي په دنیا کې یو نظر یو ترتیب څه جوړ کړل ټول په حق شي لازم بشي پوښت اجتماع او نقيزه لازم بشي لكن التاليبات في المقدم مثل لكن تاليبات اللي المقدم مثل شو بطلان كي ولا لك كنت تمام افكار صحيح لازم مش اجتماع النقيزه ذكر تمام افكار صحيح ده كم قاسو قاس استثنائي رفعي شو خا لكن التاليبات انت كم ده قاس استثنائي رفعي ولكن المقدم حق ده استثنائي وضعي لكن استثنائي شو رفعي لكن التاليبات كانوا كتون انظار صحيح شيء لازم مش اجتماع النقيزين لكن التاليبات اجتماع النقيزين سره دبات في المقدم مثله پوشه د ټول انظار صحیح کېدل داوم باطل شو دا همیشه چې کوم دی په دې کې مقدمه شرطیه مقدمه استثنائیه مقدمه شرطیه شو کچر ته ټول انظار صحیح شي نو مقدمه شو کچر لازم مش اجتماع النقيزين دا مقدمه شرطیه شو لكن التاليبات اجتماع النقيزين باطل دا مقدمه استثنائیه شو اوس په دې کې دلیل څه پکاره یو دلیل چې کوم دی نو د فرض ملازمه د پاره شي ایو د پاره د بوتلان ته چې د پاره د پکاره یو دلیل د پکاره چې شته په د وجه د ملازمه پکاره ایو چې کوم نه وجه د چا پکاره د بوتلان د تعلیم باطل اجتماع خزن باطل ټیک شو هغه خبره چې دا سره لازم ده که تمام منظر صحیح شي لازم مش اجتماع خزن ول لازميږي وجه ملازمه سره بدلیل نو اقیاس ټول پټ وته خدای وجه د ملازمه وي ها قیاس شو قیاس شو کچرته تمام منظر صحیح لازم مش اجتماع د قیاس شو دا مقدمه شو دښمه لكن الطالبات نه تعدش دا ټول قیاس نه شو رفعي ټیک شو وجه ملازمه دی وځي ټیک شو وجه شوی وګوره تماما کچرته تمام منظر صحیح شي لازم مش اجتماع مخزن دا ځکه چې تمام منظر صحیح شي یو هغه سره دی چې هغه سوی قدم د علم قاعده قدم څه اذن دا ته هر نظر صحیح دی دا نظر دار معلومات ترتیب ورکړي او په کبرا ته معلومات مقدمات جوړ معلومات څه شي په امور معلومات له سره ترتیب ورکړو دې پر جوړ شي مجهول ته امور معلومات سره دي لان العالم مستغني المعاصر وكل مستغني المعاصر قديم في العالم قديم لا شيء بعد الترتيب شو او تخوي چې هر ترتیب باغ زه خو کار ترتیب باغ نه نه کار ترتیب لازم شي اجتماع مخزن اجتماع مخزن خامخا راشي څنګه شي ځکه دا ترتیب باغ کوم
لا لأنه عالم مستوى المعاصر كل مستوى المعاصر قديم فالعالم صو أو الترتيب سيشو نتيجة حق شو فقديم العالم حق شو قلت أنت أبن أستاذ وينا العالم حادث ولي لأن العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث نددل عمس شو سيشو أو ترتيب سيشو فكر سيشو نتيجة حق شو نك حدوث العالم ثابت شو نقدمنا على حدوث العالم دول أمرين متناقضين وش لقد تمام مقدار سيشي لازم بشي احتمال نفذ أنا وبدليل سرى أن الفكر قد ينتهي فكر وكلا ورسي كم فكر ورسي ده لأن العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث إلى نتيجة كحدوث العالم نتيجة تبرج حدوث العالم ده كم فكره لأن العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث وقد ينتهي إلى نقيضها مخالف استاغد قدم العالم قائل له كلا برش داغي نقيضته كلا برش داغي شاته هذا حدوث العالم نقيض قدم العالم له كقدم العالم لك قدم العالم شو دار فرض دليل داره لأنه مستوى المؤثر وكل مستوى المؤثر قديم فالعالم قديم ديك صورة ولا خطأ ده يوم قد كلا قلب خطأ يوكي خطأ يمسكون لطوبك فأحد الفكرين خطأ حينئذ لما داره ما تقوله أو أخيرك واسك تمام أفكار تصحيح وينه كنا دون سيشون لازم شو اجتماع نخزن هو باطل لا وجد بدلان طريق كاغيتهم من ضرورة اجتماع اجتماع نخزن باطلنا أفكار كنا نقول بل وجد بدلان طريق ضرورة تشتا تا طول جهان طول دنيا تمام ما تشي سلام اجتماع نخزن سلام باطل ده خدای بندگانو وشه نو بس فأحد الفكرين خطأ حينئذ لا محالة يعني نو يود فكرين انه بده دو فكره كي لأن العالم متغير او بل لأنه عالم مستغرب ماشي كده بدك يود فكرين مخامخه كم له خطا لا محال والا لازم اجتماع مثلا والا ده ما يفوت لك وجه لازم مخيوي او ده الا سنه ده ده الا جديد ده مقدمه شرطيه ده سره اللازم اجتماع النخيسين كده ده سره التاهيل كده مقدمه ده مقدمه شرطيه الا او ده لازم ده التاهيل الشرطيه ده مقدمه شرطيه هسه مقدمه شرطيه ده ان شو يعني ان لم يكن احد الفكرين خطا ايه هيود الفكرين خطا نشي نسوى يعني شوف فكره تمام افكار سي شيء ما ضمنش الا زخم يور بني فكرين ما تسو خطا والا قدش نشي يعني دوانا فكرين سيشي دوانا فكرة سيشي دوانا فكرة سيشي او جشرت فكرة يا سيشي لازم بش اهتمام نحن شو وسما تستويلو بنا چه هر کلا نو خطای دای ثابت کړي خطای و خطای د پچګي د بار سبا کړ په دې باندې خبر کولم بیان ته وکم چا وې کنه چې فطرت انساني د ګافي شي قانون درګه ضرورت نشي منم چې تصور تصدیق منم چې په دوه قسمه تصور تصدیق منم چې تصور تصدیق په دوه قسمه نه بدیهی نه ځي منم چې قد يقع فيه خطا او منم چې قانون د ضرورت ده حقوق معنا دا خبر نه منم دا درو مقدمات نه منم كما تقسيم بين تصور تصديق تماما تقسيم تصور تصديق بديهي زي تماما كنا تسليم کوم دې خبر چې قد يقع فيه الخطا خود دې خطاینه بس کړي په منطق ضرورت نشته ده اے فطرت انساني دي کافي شي څه شي ته وته دا بعض دا اعتراض کړل کنه ته جواب د بهر نو سبب وي دا قدم د عالم او حدوث د عالم د جنگ چې ده الحكماء ته منځ ده کنه حکمان هغه فکر هغه انسانانو بسو ها او انسانانو هغه فطرت انساني وکنه فطرت انساني الته هو بشکړي ها هغه قدم د عالم ولا بشکړي هو ته چا دا ویل دي خپل فطرت ته ویل چې تاسو دا صوره سینه ده لأن العالم مستوى المؤثر ویل مو ته کنه دي فطرت چې تاسو صوره سینه ده نو پته ولګی دا چې دا سره د وجود د فطرت انساني نه بیا هم بچی نه دي فطرت انساني کافي نه ده یو قانون د ضرورت ده قانون فاحتاج الى مثلا كلمه قانون احتاج قانون ده يعصم عنه في الفكر خبر ده فكر كوجي یو قانون د ضرورت شوجي يعصم عنه چرسو کی ها چې دا قانون زمي يعصمو زمي قانون ته راشي شو چرسو کی دا قانون بچ کی عامه د چانه خطانه
لكن خطأ الواقع في الفكرة وهو المنطق يعني شيء قانون ضرورته منطق ضرورت نه شيء بيچا سوي یو قانون ضرورت هو المنطق ضرورت نشته کنه دی وهو المنطق دا قانون ته منطق وای منطق ملشن دقه نوم منطق خبره ځکه چې دا منطق د سلامتی ازادین دی منطق څه کوي منطق وي ګویا او ګویا یو منطق څه کنه منطق یو ظاهري دی منطق باطني منطق ظاهري څوک دی خبرې کول منطق باطني څوک دی علم او د دوه د صحت زموږه څوک دی دا علم منطق دی علم منطق ځکه منطق وایي څنګه منطق په څو قسمه ده منطق ظاهري او منطق باطني منطق ظاهري گفتگو کول منطق باطني علم نو علم چې کوم دی او منطق او ظاهري یې پر زموږه څوک دی دقه المنطق ته نو دقه قانون نه مگر وهو المنطق شارح نوره فلا بد من قاعده كليه ضرورت شو مقدم قاعده كليه كان اشاره ولا چې دا قانون باندې قاعده كليه ده هغه خبر شارح کوي لو رؤيت اصل کتاب دغه سوال لما ته ګوره بل هغه لو رؤيت پکې نو ویلي لو رؤيت ویلو ها دې ځان ته خلک په فوحتوج الى قانون ياسمو د اختلاف بچ کول نه کوي ها د دلی هاذ کول بچ کول وسره اوس په نحو کې خماهره لیکن بیا هم چې کوم دی او وقعت في البير نجاسه موي څوي وقعت في البير نجاسه وي هو تاسو ته چې کله فاعل مرفوع په بدايه مخاله چې في داخل شي جګه جوړ کړي هغه څنګه خبر ده دا به وجه وي چې کوم دی چې شي وي وقعت في البير نجاسه ده سره ولذلك قانون یاد ده قانون په ذات خود بچ کول نه کوي چې سوپر د قانون سو کې لحاظونه کوي اوس د حکومت و اداره شریعت نه فنافذ کو کنه پوه نافذ شو پوه قانون جوړ ولذلك مینین دته ما ودا تریات څنګه یاد علماء چې حسبت جوړه کنه نه پرتشي یو خپل دغه وشو یو فورس جوړ چې هغه به نافذ کوي هم دا خدا کار نه کوي دغه شي سوچ ما ورشه او دی والله علم الله په خبر څه شي نو ما تاسو سوي رعایت کول نو دغه خلک چې تعریف کوي کنه و الى قانون یاسو مراعاته الذهن مراعاته بمزمد بمثال کنه باندې مفعله دغه دیونه شارحه خبره تشریح وکړه لو رعایته کله دې قاعده کلی رعایت وکړي شي لم يقع الخطا في الفكر تکشي بیا ګورځي وهي المنطق او دغه سلطه دغه قاعده کلی نه مگر منطق فقط ثبت احتياج الناس دا ثابت شو احتياج د ناس الى المنطق چاته دي منطق تماسو مقدمه اليه ده هو في الحزمه الخطا في الفكر احتياج ثابت شو احتياج د ناس منطق ته په اسمت کې د خطا في الفكر بثلاث مقدماتنا اولا كما هو الاول ان العلم اما تصور وتصديق يوا والثانيه ان كل منهما ما يحصل بلا نظر يحصل بالنظر شوف دعاء والثالثة أن النظر قد يقع فيه الخطأ والدري فهذه المقدمات الثلاث تفيد دا فايدكي احتياج الناس في التحرز عن الخطأ في الفكر احتياج دخلكو فبشكيدو كي دخطأين في الفكر چاہتا احتياج چاہتا الى قانوننا وذلك هو المنطق ودغنا مگر سوق ده منطق ما تقول ايه او دا جو دا څنګه شو پوښ بثلاث مقدمات کنه د دې لپاره وي چې اصل کې په صدد د بیان د چای په صدد د بیان د چای د احتیاج چې کوم د چاته منطق ته حاجت منطق د بیانو نو تقسیم علم د علم اول چې کوم د تصور تصدیق تقسیم ولې او دا به فزول خبر ولې کېو بیا تصور تصدیق تقسیم بدینه زید د خبر ولې کېو وخذ يقول في خطاب د مسؤلیت ته بیان د حاجت کوم دی وی په دې دوه مقدمات باندې حاجت المنطق بیناو اوري مقدمات سره شی ثابتې کړي دا زمان په حاضر او په چا کې دي او په فزول کې او په اشه په تو خبرو کې نه مشغوله دي اشتغال په غیر نه کې معنی نه کوي دا ما په صحیح مقصد کې زده نه لګي ما دا مقدمه او دقه شتا کم شتا بیان لحاجت للمنطق سره خدای ښا دا ته ماته مقدمه د څه څه د پاره تاسو کړو ټول مقدمه چا لپاره بیان حاجت المنطق تعریف المنطق موضوع المنطق بيان حاجة المنطق وشو تعريف المنطق رسله هو موضوع بيانه تعريف المنطق دي ياخذ بيانك ما اصبح ولا خراب هو منطق بمقدمه جوړه د خبرو ده او دغه په احتیاج الى قانون د حاجت المنطق بیان دی
ورسته موضوع المعلومه التصوري خلاص فصل روان دي نه یو شی نه پاتې شي تعریف نه ګور کنه نه پاتې هغه مازغلی نه پاتې سوچ کول نه پاتې دغه وختیږي لا بیان حاجت المنطق مفقود معلوم شو سو پته لګی کنه ایورو روایت ته پاتې شو هغه شارح کې تخکار تشجي ها منطق زي عبارت ده علم بقوانين دقه قانون علم بقوانين يا آلة قانونية ضد سوق علم بقوانين سوق يسوي آلة قانونية تلزم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر خبر وجي ودش كارشو پوشفه وعلم من هذا تعريف المنطق ايضا پاتکای من ده معلوم شو ده تعريف المنطق هم بانه قانون ياسم مراعاته چې بچکی د مراعاته د لحاظ کول الذهن ذهن بچکی الګه بچکی سوق بچکی د مراعات نه بچکی سوق بچکی ذهن نه بچکی د سجې نه بچکی د خانه خطا نه بچکی د خدای په کوم ځای کې واقع دي په فکر په فکر کې فکر څه شی عبارت ده ترتیب امور الماضيه ملاحظ المعقول تحصيل المجهول ها دا څو خبره بیان شي جی څو بیان شي مقدمه څو په اړه کړو دا د پاره څو بیان شي وين ده فعلماء ها هنا علماء امراني من الامور الشيء ها ثلاث التي وجعت المقدمه لبيانها چې مقدمه راځي لپاره بیان لپاره د شوا پوښیږي او كم یو پاتې شو بقي الكلام في الامر الثالث پاتې شو خبر بدرین کې هو تحقيق ان موضوع المنطق ماذا تعرض د دې خبره چې موضوع المنطق څه شی دی اشار القول موضوع الى اخره هر کله چې فارغ شو مصنف علی احمد دا بیان د امرینو د بیان د امرینو نه د هاي امور ثلاثه کې چې وزن مقدمه د امور ثلاثه لپاره شو پای کې د دوه امرونه د فارغ شو کم دوه امرونه یو د بیان حاجتنا وذلك صریحا دا بیان صریح دا قصدی بیان څه بیان قصدی بیان او دمدارنګ فارغ شو د بیان د امر ثانی نه شغلس المنطق او داسو بیان قصدی نو بیان ضمنی تش نو شروع ورجی په امر ثالث کې امر ثالث څه ده بیان د موضوع د علم منطق تش دې وجه شارح ته ویلو کنه فوش وفها هنا علماء امران اخر کې ویلو من الامور الثلاث التي وضعت المقدمه لبيانها فبقي الكلام في الأمر الثالث وهو التحقيق أن موضوع المنطق ماذا فأشار إليه بقوله وموضوعه إلى آخره كنا وموضوع المنطق المعلوم التصوري معلوم التصوري ده تكشف برمتن كوي كنا وموضوعه المعلوم التصوري او د دې مخکې لفظ د قانون کې وو خاصه پاتې شو ٹھیک شو لفظونه پر متن کې درسېلو کنه صحیح او په دې منځ کې په احتیاج الى قانون کې لفظ د قانون د مونږ ته په دې قانون لفظ کې لږ بحث کې دا قانون څه معنا ده لو دا تحقیق کوي چې دا لفظ عربي لفظ نه دی ابتداءً څنګه عربي لفظ نه دا یونانی یا سوریانی لفظ دی قانون په معرب دی دا سوریانی یا یونانی لفظ دی او الته دا و په جبه کې دا د مستر الكتاب د پاره یعنی آلات ستر لکه په دې کته دی په لیکل کول کنه نو دا کار نه تر به تور کړو په یو سره بل سره کې خو مسجد به شپږ کړو کړه په به مسجد به تور کړو هم زموږ طرف ته دا غړ غړ کېږي نه ګرګل لږه غړوټ لري دې من چې کار خو باسي کنه او بیا په اړه یاره کوي نو دا شانته تار لون کې په تور ودای صحیح او بیا تر بل طرف کې بیا چوت کړی ها هغه چې هغه کومه ولې چې تور کار خو باسي
القانون لفظ يوناني دايوي، القانون لفظ يوناني أو سرياني، يا يوناني أو يا سجن ما بدي كده استغرب شيء ولا كم جملة ده. موضوع في الأصل لمصدر الكتاب، ها فاصل كي ده مصدر الكتاب ده برا، بس ده مصدر الكتاب ما ناخده ده نجوري. هل تسمع ده فاحتاج إلى قانون، مو قانون قاعدة كلية من برا تعريف كرو، برا ما تدي فاحتاج إلى قانون بالله فلا بد من قاعدة كلية. تفسير القانون قاعدة كلية شكل هو في الاصطلاح ولا لغوي معنيش كم ده أصلي معني أغلط مراد أصلي معنى مراد نلا أو دلتش كمان مراد ده الاصطلاحي توسكم أصلا. وفي الاصطلاح قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها. زبدست ده خبره ريا استوغور سبي كده ده استوغور شيء قضية كلية سكوا كل فاعل مرفوع ضمن الصفون، كل فاعل مرفوع. قضية كلية ده قضية كلية يتقانون كلية حرف فاعل مرفوع. فده بقى التعريف مش كده ده زميلي وش في قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات الموضوع. سيبيجن كده كيكي بدأ هو شوفي ده هنا بس ايش معلومه احكام جزئيات الموضوع. احكام الجزئيات رجع تكوا ده موضوع شو ده فاعل ده كل فاعل مفهوم فاعل هي موجود او جزئي شو ده ما تقول شيء زيد ضرب زيد ده زيد ده جزئيات رسالة ده فاعل فاعل شو كيف هو شوف ما ده وش في شوف الفيلم بتشافر قايم ده ضربات فيلم بتشافر قايم ده زي ده نعرف فاعل الجزئيات من ده لا افراد جد من افراد يعني ده تدوي چې دې جزئي حکم چې کوم دی کنه ده نه معلومه خود دې وها قاعده کلیه قانون کلیه قاعده کلیه قانون قاعده کلیه دوی چې د دې قاعده کلیه څه موضوع ده موضوع څه ده فاعل كل فاعل مرفوع خوش داسې یو قضیه کلیه ته چې کوم ده قاعده قضیه دې ته هم څه قانون وایي چې د دې څو جزئیات د دې موضوع څو جزئیات موضوع څه ده او جزئي څه زين فكم التركيب كيف ضرب زين بس يسمونه هذا ضرب زين متدخل ذات المعلومه الجزئيه نعم احكام الجزئيات الموضوع ده موضوع كان ده موضوع الجزئي كما هو جزئي لا احكام المعلومه ضرب زين ما رسمه زين المرفوع المسوي زين المسوي مرفوع زيد المرفوع ده حكم صوت زي نوس مرفوع ها حكم صوت زي ده فاعل يا جماعه مرافع ده كان مرفوع ده نقول ده تيجي مكان يو موضوع ده قاعده كليه يا تنسى مكان يو قاعده كليه صغر كل فاعل مرفوع قاعده كليه ده موضوع صوت او ده مش صوت او ده جزئي ده حكم سنه وقدر اللي كان شيء يوتش قاعدة كلية شيء يتعرف منها شيء معلومية بعد كان ده قاعدة كلية شو معلومية أحكام جزئيات موضوعها ده موضوع هو شيء ده جزئيات أحكام وقاعدة كلية شو يسال كل فاعل مرفوع موضوع شو فاعل جزئي شو زين هو كمان شو مرفوع ده بس أنا معلومية ده حكم ده معلومة دور ما تبغى كده واسمع لازم انت تبصوا تتشبه كويس ما طريق التعارف ده بيجان جاي طريقه ده بيجان جاي طريقه ده
وإذا شكرا كنت تدور صورانه فرق بلغ كبرى نتيجة بذلك استقامة طريق التعرف إذن طريق التعرف ده بآخر خوشه ستر شيء سربا ما ستر قرار چې د دې قاعدې کلیه نه با